چې 10 روپۍ خپل ورکرانو رشوت ورکړل پروژه کې څنګه هغې استعمال شي. زه به ته وښیم ما چې هغه یو ټکی ویلی و چې زه په دې یو کال کې به تاسو ته 500 ارب کرپشن ښیم، هغه به زه تاسو ته ښیم انشاءالله. د دې صوبې وسایل هغه ریپیټډلی استعمال شوي دي په اسلام آباد د قبضې دپاره، هغه ریپیټډلی استعمال شوي دي د عمران خان دپاره، د دې صوبې د عوامو لپاره نه استعمال شوي. د دو وزیران صاحبان چې راپاڅي هغه چې خبره کوي وایي موږ له چا دې له ووټ نه یې راکړ چې ماله سکول جوړ کا، اسپتال جوړ کا، روډ جوړ کا، بجلی راکا، بل څه کار وکړه، نوکري راکا. د دې دپاره موږ له خلکو ووټ نه یې راکړ، موږ له خلکو به دې ووټ راکړی چې کنځل کوه، د عمران خان تصویر موږ ځان سره لګول خلکو ووټ راکړل. نو داسې خلکو داسې بېحسه خلکو نه به څه امید کوي؟ دا جواب وزیر اعلی ټیک وي، هغه وفاق لم پیسې ورکولی شي. هغه د دې اختر نه مخکې کیبینټ میټینګ شوی دی، تا به هغه ایجنډې یو پوینټ باندې کتلی چې هغه لاهور بار لم 15 کروڑ روپۍ دې صوبې ورکړي دي چې لاهور بار کونسل دې صوبې لپاره څه خدمت کوي. دا به وزیر اعلی ته پته وي، د هغه باني ته به پته وي چې دې صوبې 15 کروڑ روپۍ لاهور بار کونسل ته ورکړي دي. اوس زه سیده ساده خبره دا کوم، زه خو یو کال نه دلته یم، 13 بجټ چې پیش شوی دی، زه دغه وزیر اعلی له چیلنج ورکوم چې ما ته په دې ټوله صوبه کې اپوزیشن له نه په دې ټول پروینس کې دې ما ته وښیي چې یو 2 کمرې سکول جوړ کړی، په دې ټول پروینس کې ما ته وښیي یو کالج جوړ کړی، په دې ټول پروینس کې دې وښیي یو یونیورسټي جوړه کړي، په دې ټول پروینس کې دې وښیي یو بیچوی جوړه کړي، په دې ټول پروینس کې دې وښیي یو هسپتال جوړ کړی، په دې ټول پروینس کې دې وښیي یو روډ جوړ کړی. مونږ خو هېڅ شی نه لیدل بیکګراؤنډ. ضرور دا کار شی دی چې 10 روپۍ خپل ورکرانو رشوت ورکړل پروژه کې څنګه هغې استعمال شی دی. مونږ خو دا شی لیدلی دی چې په کوهستان کې 40 روپۍ د یو اکاؤنټ نه وتي دي، تاسو ته هم د هغې پته ده. ما سره خو نور هم داسې ډېر شی نه دي، هغه تاسو ته چې ما څنګه ویلي په سټاک کې چې وایټ پیپر زما راځي، زه به ته وښیم ما چې هغه یو ټکی ویلی و چې زه په دې یو کال کې به تاسو ته 500 ارب کرپشن ښیم، هغه به زه تاسو ته ښیم انشاءالله، هغه به راشي. ما خو دغه شی لیدلی، ما خو دا شی لیدلی چې دې صوبې مشینري، د دې صوبې وسایل هغه ریپیټډلی استعمال شوي دي په اسلام آباد د قبضې دپاره، هغه ریپیټډلی استعمال شوي دي د عمران خان دپاره، د دې صوبې د عوامو لپاره نه استعمال شي. او اوس هم زموږ د دوی نه هېڅ امید ځکه نشته چې دریم ځل د دوی حکومت دی، تر اوسه پورې د دوی څه چې ویلي یو کار یې نه دی کړی، نو دوی نه زموږ څه امید دی دوی به څه کوي. صوبایي بجټ چې پیش کېږي اپوزیشن جماعتونو سره څه مشوره شوې په اعتماد کې اخیستې شوي که نه؟ دا دی عقلي کوله، د لیډرو هم عقلي کول دی، دوی چا سره مشوره نه کوي، د دوی خپلې مشورې پوره دي. او دوی دا وایي تا به دا اورېدلي تېر دی بجټ کې ما 10 پیرې سپیچ کړه، د دوی وزیران صاحبان چې راپاڅي هغه چې خبره کوي وایي موږ له چا دې له ووټ نه یې راکړ چې ماله سکول جوړ کا، اسپتال جوړ کا، روډ جوړ کا، بجلی راکا، بل څه کار وکړه، نوکري راکا. د دې دپاره موږ له خلکو ووټ نه یې راکړ، موږ له خلکو به دې ووټ راکړی چې کنځل کوه، د عمران خان تصویر موږ ځان سره لګول له خلکو ووټ راکړل. نو داسې خلکو داسې بېحسه خلکو نه به څه امید کوي؟ ته چې کوم د پرونی خبره کوې چې یو فیډرل ګورنمنټ په بجټ باندې تنقید کوي، نو زما چې د بجټ څومره تجربه ده، زما چې ذاتي طور چې 10 کاله په فیډرل ګورنمنټ کې مونږ بجټ کړی دی، یو کال دلته شو، 15 کاله زه ډسټرکټ ناظم پاتې. ما چېرته دا نه دي لیدل چې یو شی غلط طرف ته تللی دی، یو پیک ته تللی دی او هغه چېرته ریورس شوی دی. فرسټ ټایم ته په پروني بجټ کې لیدلي چې کم تیر زمونږ د سیلري کلاس څوک چې تنخوا اخلي د هغو چې کم پرابلمز وو، فرسټ ټایم دا شی چې په هغو کم ټیکس لګېدلی او هغه کم شی دی. ریورس ته چې د پاکستان هسټري کې به نه لیدلی، فرسټ ټایم ریورس غیر لګېدلی. کم معیشت چې پی ټي آی عمران په وینټیلیټر اچولی و هغه واټ ته راغلی دی، انشاءالله بار به هم راوځي انشاءالله. کم چې دوی په وینټیلیټر اچولی و عمران اچولی و، په کم وخت کې چې ماینس گروتھ و په دې 13 کال کې 2.7 دی، نیکسٹ ایئر 4 ټارګټ دی. د دې نه علاوه زموږ صوبې دپاره فرسټ ټایم 80 بلین
ایکس فاټل ورکړي ټیکسز ایکسټنشن یې داسې یې نه دی کړی هلته او د دو د هغه عقل کول چې کله وزیر اعظم و د دو عقل کول چې ما ته دی خو 4 کال هغه وزیر اعظم و دلته یې حکومت و هلته یې حکومت چې هغه په فاټه کې څو کار کړی داسې نور ډېر شی نه دي خو مطلب ما ته هغه یو چشمې سړي اچولي چې په هغې کې صرف خپل خوبیانې ښکاري او د بل خامیانې ښکاري نو پرون دغه بحث شوی دی دو دا به دو ته زه وایم مخکې مې ورته هم ویلي اوس به ورته هم بیکګراونډ ویو چې تاسو مخکې څه کړي او اوس دو څه شی جوړ کړی